أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران دریم سپارہ آیات نمبر 85. ومن یبتغي او سوک چې لټوي، سوک چې غواړي غیر الاسلام د اسلام نه علاوه دینا بل دین، نو فلن يقبل منه، نو هرگز به قبول نشي د هغه نه، وهو فی الاخرة او هغه په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه، د نقصان مندونکو نه به وي، د خسران والا نه به وي. ومن یبتغي غیر الاسلام او سوک چې غواړي د اسلام نه علاوه دینا بل دین، فلن يقبل منه، نو دا به قبول نشي د هغه نه. اسلام لفظي معنی د اطاعت او فرمان برداری، او په اصطلاح کې خاص د هغه دین نوم دی، یعنی هغه دین ته ویلی شي اسلام کوم چې الله پاک د خپل پیغمبرانو په ذریعہ د انسانانو د هدایت لپاره را لېږلي، یعنی هر هغه دین ته ویلی شي چې هغه پیغمبر ته ورکړل شي. نو اسلام په دواړو معنو سره استعمالیږي، په عام معنو سره استعمالیږي، هر دین د اسلام ویلی شي، او کله کله اسلام د دې کله کله دا د خاص شریعت محمدي لپاره استعمال شي. او تاسو ته ما بیګا ویلیو چې هر دین پیغمبر ته الله چې دین ورکړي وي، نو هر دین د اسلام ویلی شي په خپل وخت کې، خو چې کله هغه دین منسوخ شي او ناسخ دین ورپسې بل راشي، نو هغه بل ته بیا اسلام ویلی شي، هغه ته اسلام نشي ویلی. اوس په دې دور کې د نبی علیه السلام دین چې کوم دی شریعت، دا ناسخ دین دی. نور مخکې چې څومره شریعتونه دي ټول منسوخ شوي، نو کله کله دا په عامه معنی سره استعمالیږي او کله کله په خاصه معنی سره اسلام استعمال شي. ومن یبتغي غیر الاسلام، او څوک چې لټوي د اسلام نه علاوه دینا بل دین، فلن يقبل منه، دا به هرگز چې کوم دی قبول نشي د هغه. نو د اسلام نه علاوه بل دین دا که څوک پیش کوي، دا نه قبلي. تاسو ما ویلو چې نبی علیه السلام یوازې د عامیانو پیغمبر نه دی، بلکې د انبیاو د خواصو پیغمبر دی. او نبی علیه السلام فرمایي کو زما په دور کې حضرت موسی علیه السلام راشي کنه، نو هغه به زما په دین باندې چلیږي، خپل دین باندې هغه په دې دور کې نشي چلی. او عیسی علیه السلام ورستو راځي، نو هغه په خپل شریعت باندې زندگی نه تیری، بلکې د نبی علیه السلام په شریعت باندې به ژوند تیری. د نبی علیه السلام د قرآن مجید د قرآن موافق فیصلې وکړي، د په قرآن باندې فیصلې کوي، خپل دین به دغه منسوخ شوی دغه به نه چلیږي. ومن یبتغي او څوک چې غواړي غیر الاسلام د اسلام نه علاوه دینا بل دین، فلن يقبل منه، هرگز به قبول نشي د هغه نه، وهو فی الاخرة، او هغه کس چې کوم د اسلام نه علاوه بل دین لټي، هغه په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو، تاوانی به وي. دغه هر څومره اعمال کوي،
د نبی علیه السلام په دور کې د خپل دینو نو دا به دنه قبلیږي نه، یو عمل به چې کوم دی قبول نه. دومره ځان ستړي کړي ویندو ستړی خدای ناراض، نو ځان ډېر زیات ستړي کوي خو د دې د عبادت عند الله قبول نه دی، ولې چې د دې دینونه منسوخ شوي دي او ناسخ دین دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین. د دې وجې نه وي تاسو په خپلو طریقو باندې د نبی علیه السلام چې کوم سنت دي دا مضبوط ونیسئ، د یهودیانو د نسوارو د هغوی په طریقو باندې مه چلېږئ، بلکې د نبی علیه السلام ښکلې سنت طریقې دي هغه په خپل ځان کې راولئ، خپلو بچو کې راولئ، خپل کور کې راولئ. د یهودو په طریقه باندې مه چلېږئ، د هغوی طریقې غلطې دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره طریقې دي دا ښه طریقې دي، بلکې الله ته ډېرې خوښې دي. نبی علیه السلام د وجود مبارک سره چې کومه خوره لګېدل په قبر کې، نو دغه قبر دا خوره چې کومه د نبی علیه السلام د جسم مبارک سره لګېدل ده الله رب العزت د خپل عرش نه خوښه ده. نو د نبی علیه السلام د پاک وجود نه چې کومې طریقې وتلي وي، کوم سنت د نبی علیه السلام، هغه به الله ته څومره خوښ. نو په خپل دین باندې چلیږو او خپلې طریقې دا په خپل ځان کې راوړو. د نبی علیه السلام چې کومې طریقې دي د غیرو طریقو نه خپل ځان وساتو. ومن یبتغي غیر الاسلام، او څوک چې لټوي د اسلام نه علاوه دینا بل دین، فلن يقبل، نو هرگز به قبول نشي منه د هغه نه، وهو فی الاخرة، او هغه په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو. کیف یهد الله، څنګه به هدایت وکړي الله پاک قوما داسې خلکو ته، داسې قوم ته کفرو چې هغوی کفر وکړو بعد ایمانهم، وروستو د ایمان خپلنا. د یهودو باره کې دي چې یهودو لومبي ایمان راوړو په نبی علیه السلام باندې، بلکې دی خو په مدینه منوره کې په دې نیت باندې ناسو چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي موږ به په ایمان راوړو، او په خپلو کتابونو کې الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، دی د نبی علیه السلام اوصاف صفات، د نبی علیه السلام حلیه مبارکه، شکل مبارک د نبی علیه السلام دا ټول دی په خپل تورات او انجیل کې لوستي وو، په هغې کې لیدلي وو، او په نبی علیه السلام کې د هغې هغه مشاهده کړې وه چې هغه ټول صفات په نبی علیه السلام کې موجود دي. بلکې په خاصو مجالسو کې دا ذکر کړی دی چې دا کوم پیغمبر چې دی محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت دا دعوی چې کړن دا هغه پیغمبر دی د کوم پیشنګوي چې تورات او انجیل ورکړي دي ته حق پیغمبر ویلي دي په خپلو مجالسو کې، د زړه نه منلی چې دا د الله پیغمبر دی او حق پیغمبر دی. خو وروسته بیا د عناد د وجې نه، د ضد د وجې نه، د حب مال او د حب جال د وجې نه، د دې د وجې نه بیا ایمان نه دی راوړی، کفر اختیار کړی دی. ځکه چې مخکې دا تیر شوي دي چې کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، دی به چې کوم دی د نبی علیه السلام په وسیله باندې دعا کوله چې الله پاکه موږ ته په دې کافرانو باندې فتح او کامیابي راکړي. یهودو به دعا کوله، نو د نبی علیه السلام وسیله به یې مخې ته کوله، یستفتحون علی الذین کفروا، دی به فتح او کامیابي غوښته چې الله د محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې موږ له په دې کافرانو مشرکانو باندې یا په نورو مذهبونو باندې په دې باندې موږ له فتح راکړي. او یا دا معنی چې دی به وي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي، موږ به ورسره ملګري کېږو، کافرانو په تاسو باندې موږ فتح او کامیابي موږ. یا دغه شان دي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، د دې باره کې دي یهودو باره کې فلما جاءهم، هر کله چې راغی دوی ته ما هغه پیغمبر عرفو دوی او پیجندو کفرو به، نو چې کله او پیجندو نبی علیه السلام نه انکار او کفر یې وکړو. نو چې داسې خلک چې هغوی سره د پوهې ښې پېژني چې د الله پیغمبر دی، او ښې چې کوم دی د زړه په سترګو باندې لیدلی چې دا د الله پیغمبر دی، او کوم صفتونه چې په تورات او انجیل کې وو هغه په نبی علیه السلام کې په مشاهده سره مونتی دي، لیدلی دي، د هغې باوجود ایمان د عناد د وجې نه راوړي، نو داسې خلکو ته الله پاک ایمان نه نصیب کړي. ایمان الله هغه خلکو ته نصیب کوي چې د هغوی په زړه کې د ایمان طلب، د الله دین دا غني دی، دا چې په خپله نه ځي، ته به د الله په دین پسې ځې نو الله به درله دین درکړي. دنیا دا بغیر د مشقت نه او بغیر د تکلیف نه میلاویدی شي، خو دین چې د بغیر د تکلیف او بغیر د مشقت او بغیر د کوشش نه میلاوي. داسې به تاسو ډېر لیدلي چې پلار مړ شي نو په وراثت کې چې کوم دی بچو ته ډېر شی مال پاتې شي بغیر د محنت، خو داسې به تاسو هېڅوک نه لیدلي چې په خپله باندې محنت نه کړی او د ته قرآن یاد شي، په خپله باندې محنت نه کړی او دی عالم شي. نو دین دا محنت غواړي. نو کیف یهد الله، کیف دلته کې تفسیر جلالین چې لا یهد الله،
الله هدایت نکي. د کیف مطلب څه دی چې کیف يهد الله څنګه به الله هدایت کی قوما دسه خلکو ته کفرو چې هغه کفر وکړو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپلنا وشهدوا او دوی گواهی ورکړه په مجالسو کې چې دا د الله پیغمبر دی. وشهدوا او دوی گواهی ورکړه چې ان الرسول بشک د رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم چې دی حق دا حق دی. وجاءهم البينات او راغلی دوی ته البينات واضح دلایل د قران آیاتونو ته راغلی او د غرنګ د نبی علیه السلام معجزات وته مخکار شي. والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکي قوم د ظالمانو ته. اولئک امدا خلقته جزاؤهم سزا د دوی دادا ان علیهم چې بشک په دوی باندې بوي لعنت الله لعنت الله پاک والملائکه او لعنت فرشتو والناس اجمعین او د ټولو خلقو لعنت پوي په دې خلقو باندې. لعنت استمویل چې د الله د رحمت نه لريوالي چې کوم سړی د الله د رحمت نه لري شي د الله غضب ته نږدې شي. نو په دې باندې چې کوم دی د الله لعنت دی فرشتي په لعنت وایي او د غرنګ ټول انسانان په لعنت او دی په خپل ځان باندې لعنت وایي. خالدین فیها دی بوی په دې مدلول د لعنت کې یعنی په اور کې خالدین فیها دی بوی په اور کې په د لعنت چې کوم مدلول دی غور دی نو خالدین دی به همیشه وي فیها په دې کې لا یخفف سپک په نکړل شي عنهم د دین العذاب عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړي شي. مهلت پورته نشي ورکول. دنیا قانون دا د شړی باندې سزا اوخیږي دا اډر کې وشي ورستو د سزا ملاوي سو وقفه پکې وي خو په آخرت کې چې څنګه بدی باندې سزا اوخیږي فورا بدی ته سزا ورکول شي. هغه کې مهلت نشته دی او یا دا معنا ولا هم ينظرون نه به الله دوی ته د رحمت نظر وکي. الله مو د رحمت په نظر باندې نه ينظرون معنا دا مراتلی شي نظر الا الذين هو سوا د کسانونه تابو چې هغوی توبه وستله من بعد ذلك ورستو د دینه رستو د کفر نه توبه وستله واصلحوا او خپل عقاید او اعمال درست کړل صحیح کړل نو فإن الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان د الله رب العزت د رحمت صادر ډیر لوی دی چې توبه وستله او خپل اعمال او عقاید ټیکل نو الله پاک غفور رحیم دی الله به معاف. ان الذين بشک هاکسان کفروا چې هغه کفر وکړو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپلنا ثم ازدادوا بیا زیات شول کفرن په کفر کې نو لن تقبل نو هرگز به قبول نکړل شي توبتهم توبه د دي واولئک هم داخلك واولئک هم الضالون هم داخلك گمراهان دي. نو ان الذين دا د يهود بارک دي چې ان الذين بشک دا ها غسان دي ان الذين كفروا بشک دا ها غسان دي کفروا چې دی کفر وکړو نو کفر بچاو کو بعیسی په عیسی علیه السلام نه انکار وکړو هغه کفر وکړو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپل نه ایمان په چا راوړي په موسی علیه السلام یعنی یهودو په حضرت موسی علیه السلام خو منو په هغه باندې ایمان راوړي خو په عیسی علیه السلام چې کله راغی نو هغه نه منو په هغه باندې کفر وکړو. نو لومبي مسلمانانو خو چې کله عیسی علیه السلام راغی د موسی علیه السلام دین منسوخ شو پکا دی لداو چې دی په عیسی علیه السلام ایمان راوړي نو دی په عیسی علیه السلام ایمان را نه وړو نو بیا مسلمانانو ورستو بیا کفر په حضرت عیسی علیه السلام. ان الذين بشکها کسان کفروا چې کافران شول بعد ایمان کافران پس شولو بعیسی په عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو په باندې کافران شو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپلنا ایمان په چا راوړل به موسی علیه السلام ایمان راوړی وو او چې عیسی علیه السلام راغی دغه نه انکار وکړو ثم ازدادوا بیا زیات شول کفرن کفر د دي پس کفر پس سره زیات شو به محمد صلی الله علیه وسلم نو به موسی علیه السلام ایمان راوړو چې عیسی علیه السلام راغی نو هغه باندې کفر کو نو کافران شو نو کفر نور زیات پس سره شو چې کله محمد صلی الله علیه وسلم راغی دغه نه انکار کو نو دی په خپل کفر کې خپاخ شو کفر زیات شو. دا تفسیر جلالین وی ثم ازدادوا بیا زیاد شو دوی کفرن په کفر سره به محمد صلی الله علیه وسلم باندې کفر کو به زیاد شو لن تقبل نو هرگز به قبول نشي توبتهم توبه د دي نو توبه به ولې نه قبليږي او سړی يهودي دي یا نصراني دي او دي مسلماني دا مطلب نه چې د ایمان قبليږي نه خود دې توبه په جبه باندې و
په زړه سره به توبه نه ایسته. یا دا معنا او یا دا معنا چې دی خړومبې دي ته خو پته شته د الله پیغمبر دی، نو لومبې په موسی علیه السلام ایمان راوړو، وروسته عیسی علیه السلام باندې کافران شول، بیا د نبی علیه السلام باندې چې کوم دی بغض او د عناد د وجې نه کفر نور زیات شو، نو دی کو بیا د غرغرې په وخت کې د ځنکدن په ټیم کې توبه وباسي، خو د دې توبه بیا نه قبلي. الله بیا توبه د کافر توبه د غرغرې په وخت کې نه د ځنکدن چې کوم اخري لمحات دي په هغه ټیم کې کافر ایمان راوړي، د دې ایمان الله په نسبت باندې قابل قبول نه، د دې ایمان نه قبلي. نو د دې نه مراد د ځنکدن وخت ښه اسې کو یو سړی کافر دی، سور کافر دی، خو دې مسلمانېږي، نو د توبه الله پاک قبلي. خو چې کله د ځنکدن ټیم نو د ځنکدن په ټیم کې د کافر توبه نه قبلي. ان الذين بشکه کسان کفروا چې کافران شول بعد بعیسی په عیسی علیه السلام سره، بعد ایمانهم بموسی رستو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپل چې په موسی علیه السلام راوړو، ثم ازدادوا بیا دوی زیات شول کفرن په کفر سره بمحمد صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام باندې کفر کو به زیات شول. لن تقبل هرگز به قبول دکړي شي توبتهم توبه د دې د ځنکدن په وخت کې ښه توبه د دې د ځنکدن په وخت، اولئک هم الضالون هم داخله گمراهان دي. ان الذين بشکه هاګسان کفروا چې کفر وکړو وماتوا او مړه شو وهم کفار په دې حال کې چې دي کافرانو، نو فلن يقبل نو هرگز به قبول نکړي شي من احدهم د یو کس نه د دوی نه ملء الارض ذهبا ډک ځمکه د سرو زرو، ملء الارض ډک ځمکه ذهبا د سرو زرو، ولو افتدا به کو په پیډیا کې ورکړي دا ټول مال، اولئک هم دا خلق تی لهم د دوی د پر عذاب علیم عذاب دردناک تی، وما لهم او نبوی د دوی د پر من الناصرین سوک مددگار. نو کو دا خلق په ورځ د قیامت باندې دا غون زمکه اواره کړلی شي، د زمکه نواله تر اسمانه پورې دا ټوله فضا د سرو زرو ډکه کړی شي، او دی په خپل فدیه کې الله ته پیش کړي چې الله دا والا او مونږه پرېږده، نو د دینه به الله دا فدیه هم قبول نه کړي، ځکه چې هغه ټیم کې خو هر څه د ملکیت ته الله دی، خو بالفرض الله دې ته اختیار هم ورکړي دا ستاسو شو، او بیا دې دا ډکه ځمکه د سرو زرو یعنې ځمکې نه واله تر اسمانه پورې ټوله حلا او ټوله فضا دا چې کوم دی د سرو زرو ډکه شي، او دې په خپله فدیه کې الله ته ورکړي چې الله دا والا او مونږه پرېږده، نو دا به الله قبول نه کړي. بلکې دا څه کوي سوره مائده کې الله فرمایي ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. الله فرمایي سوره مائده کې چې دا ځمکه او په دې ځمکه کې څه دي او یوازې دا دنیا نه بلکې د دې په مثل بل یو دنیا هم فرض کړي، د دې په ډبل باندې دی الله ته دا ورکړي چې الله پاکه دا والا مونږه پرېږده، نو دا فدیه به هم د دې قبول نه شي. الله په سرو سپینو سکي، الله په ځمکو سکي، الله د پر اعمال دي، ایمان او اعمال دا په آخرت کې پکار راځي، سرو سپین پکار نه راځي. ان الذين بشکه کسان کفروا چې کافران شول وماتوا او مړه شو دوی وهم کفار په دې حال کې چې دي کافرانو، نو فلن يقبل پس هرگز به قبول نکړي شي من احدهم د یو کس نه د دوی نه ملء الارض ډک ځمکه ذهبا د سرو زرو، ولو افتدا به کو په فدیه کې کو چېرې په فدیه کې ورکړي دي دا ټول، اولئک هم دا خلق تی لهم د دوی د پر عذاب عذاب علیم دردناک دی، وما لهم او نبوی د دوی د پاره من الناصرین سوک مددگار. ومن یبتغي او ها سوک چې غواړي غیر الاسلام دینا د اسلام نه علاوه بل دین فلن يقبل منه نو هرگز به قبول نشي د هغه نه، وهو فی الاخرة او هغه په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه. چې څومره نیک اعمال کړي دي په حالت د کفر کې، نو یا یهودي دي یا نصرانی دي، څومره اعمال کړي دي دی په هغې باندې خپېمان دا مې څه کړي ځان یې هم کړولی دی او د هغې په هېڅ بدله هېڅ ثواب نه میلاویږي په آخرت کې. کیف یهد الله څنګه به الله تعالی هدایت وکړي قوما داسې قوم ته کفرو چې هغې کفر وکړو بعد ایمانهم وروسته د ایمان خپل نه وشهدو او دوی ګواهي وکړه ان الرسول چې بېشکه دا رسول یعنې محمد صلی الله علیه وسلم حق حق پیغمبر دی، وجاءهم البینات او راغلي وو دوی ته واضح دلایل، والله الله تعالی لا یهدي القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته،
اولئک هم دا خلق تی جزاؤهم چې سزا د دوی دادا ان علیهم چې بشک به دوی باندې بوي لعنت الله لعنت الله پاک والملائکه هم لعنت فرشتو والناس اجمعین او لعنت ټول خلقو خالدین فیها دی بوي دی به همیشه وي فيها پدې کې لا يخفف سپک پنکړي شي عنهم العذاب د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړي شي الا الذين سوا دها کسانونه تابو چې هغوی توبه وستا من بعد ذلك او رستو د دینه یعنی رستو د کفر نه توبه وستا واصلحوا او عقائد او اعمال ټکړل فإن الله نو بشک الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان دی ان الذين بشک کسان کفروا چې کافران شول بعد ایمانهم رستو د ایمان خپلنا ثم ازدادوا كفرا بیا دی زیات شو په کفر کې لن تقبل توبتهم هرگز به قبول نکړي شي توبه د دوی په وخت ځنکدن کې اولئک هم الضالون هم دا هلک گمراهان دي ان الذين بشک کسان کفروا چې کافران شول وماتوا مړه شو وهم کفار په دې حال کې چې کافرانو فلن يقبل پس هرگز به قبول نکړي شي من احدهم د یو کس د دوینا ملء الارض ډک ازمکه ذهبا د سرو زرو ولو افتدى به کچری دوی په فدیه کې ورکړي هغه اولئک هم دا خلق تی لهم د دوی د پاره عذاب علیم عذاب دردناک تی وما لهم او نبوی د دوی د پاره من الناصرین سوک مددگار ومن يبتغي غیر الاسلام دینا او ها څوک چې غواړي لټوي د اسلام نه علاوه بل دین فلن يقبل منه نو هرگز به قبول نشي د هغه نه وهو في الاخره من الخاسرین او هغه په آخرت کې د تاوانیانو نه کیف يهدي الله څنګه به الله هدایت وکي قوما یو داسې قوم ته کفروا چې هغوی کفر وکړو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپلنا وشهدوا او دوی گواهی ورکړه چې ان الرسول حق چې بشک دا پیغمبر حق دی وجاءهم البينات او راغلی دوی ته واضح دلایل والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکی قوم ظالمانو ته اولئک هم دا خلق تی جزاؤهم جسزا بد دی داوی چې ان علیهم بشک بدوی باندې بوي لعنت الله لعنت الله تعالی والملائکه لعنت فرشتو والناس اجمعین او لعنت ټول خلقو خالدین فیها دی به همیشه وي پدې کې لا یخفف سپک پډکړي شي عنهم العذاب د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکړي شي الا الذين سوا دها کساننا تابو چاوی توبه وستا من بعد ذلك ورستو د دینا واصلحوا او اعمال او قید ټکړل فان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان دی ان الذين بشک کسان کفروا چغي کافران شول کفر کو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپلنا ثم ازدادوا بیا دوی زیات شول کفرن په کفر کې لن تقبل توبتهم نو هرگز به قبول نشي توبه د دوی په حالت تزن کدن کې او اولئک هم الضالون هم دا هلک گمراهان دي ان الذين بشکها کسان کفروا چې کافران شول وماتوا مړه شو وهم کفار په دې حال کې چې دي کافرانو فلن يقبل پس هرگز به قبول نشي من احدهم د یو کس نه د دوی نه ملء الارض ډک ازمکه د سرو ډک ازمکه ذهبا د سرو ولو افتدى به کچری دوی په فدیه کې ورکړي هغه دا به قبول نشي اولئک هم دا خلق لهم د دوی د بار عذاب علیم عذاب دردناک دی وما لهم او نبوی د دوی د بار من الناصرین سوک مددگار الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين تسمون الرازش الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمین د شو قدر میاشته شعبان میاشته مبارکه میاشته إله العالمین مونږ ټول ستانه مغفرت غواړو الله زمون ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمین دا باقی روز إله العالمین خیر خیریت عبادت سره إله العالمین خوشالو سرکالو سره مونږ باندې تیرې کړه الہ العالمین خیر خیریت او عافیت سره مونږ ټول رمضان مبارک ته ورسو الہ العالمین مونږ ډیر ګناهګار یو الله ډیر خطا کار الله ډیر سیاکار الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړه الله مونږ ټول سره د رحم د کرم او د احسان معامله وفرمایي الہ العالمین مونږ د هر قسم ګناه نه بچ وساته الله مونږ د لویو د وړو د ټولو نیکو توفیق او طاقت راکړه الہ العالمین زمونږ حفاظت په خپل قدرت او طاقت سره وکړه الله زمون د سترګو زمون د غوږونو زمون د زړه د دماغ او د جبه
الله د ټولو حفاظت په خپل قدرت او طاقت سره وکړه. الہ العالمین مبارک ورځ شپې دی، الله زموږ ټول نیک اعمال په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړه. الہ العالمین زموږ په حال باندې ورحمېږه. الله د رحم کرم احسان معامله را سره وفرمایه. ټول ګناهونه مو معاف کړه. الله د هر قسم ګناه نه مونږ بچ وساته. خاتمه مو بالخير او بالایمان کا. په وخت ځن کدن مو د زړه په صدق سره په جبه دا کلمه چالو کړه لا اله الا الله.